ننګرهار والي شاه محمود میخیل د ولایت مرستیال تمیم عارف مومن او د چارو ادارې تخنیکي معین په مشرۍ له کابل څخه د بیلابیلو وزارتونو مسؤلینو په ملتیا هسکې مینې ولسوالۍ ته د شینوارو شپږو ولسوالیو خلکو سره د جمهوري رئیس د کړو ژمنو د تعقیب په موخه سفر وکړ. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د هسکې مینې، شینوارو، نازیانو، سپینغر، اچین او دوربابا ولسوالیو خلکو ته چې په دې غونډه کې شتون درلود وویل چې دې ولسوالۍ ته د سفر موخه د جمهور رئیس د ژمنو تعقیب، ستونزو معلومول او حلول دي. نوموړي ویل چې 3 کاله وړاندې د شینوارو ولسوالۍ ناامنه وي، خو اوس د ولسونو په همکارۍ ثبات شوي دي. باید خپلمنځي همغږي او یووالی لا پیاوړی کړي. د جلال المآب جمهور رئیس یو خاصه توجه ننګرهار ته او په خاصه توګه شینوارو ته او نور ولسوالیو ته چې تازه د طالب و داعش د تسلط نه خلاصي شوي دي، یو توجه ورته پکار ده او هغه په دې خاطر باندې چې دغه سیمو کې مکاتب خراب شوي دي، سړکونه خراب شوي دي، کلینیکونو مشکلات شته ده، زراعت په ساحه کې مشکل شته ده. نو دې لپاره څنګه کولی شو چې په شریکه سره کار وکړو او هغه تعهدات چې جلال المآب جمهور رئیس کړي دي هغه باید عملي شي. ځکه موږ هر یو نه همدا پوښتنه کوي چې هغه وعدې چې ما کړي دي هغه تاسې کوم ځای ته رسولي دي، کوم ځای کې نیمګړتیاوې دي او څه پکار دي. نو انشاءالله چې په مشوره، په اتفاق او په اتحاد باندې به خپل ولسونو ته کار کوو، خپلو سیمو ته به کار کوو او چې مشوره وي، اتحاد وي، اتفاق وي، بیا دا نور کارونه په خپله سره کېږي او په خپل وخت په وخت باندې عملي کېږي. د شینوارو ولسوالانو په استازیتوب معلم معشوق او رضوان الله بشرمل په شینوارو کې د ډاډمن امنیت ډاډ څرګند کړ او له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې په دې ولسوالیو کې د جمهور رئیس د ژمنو له مخې د بیا رغونې چارې پیل کړي. چې د شینوارو په ولسوالیو کې 100% امنیت تامین دی. د مرکز رهبرۍ ته ډاډ ورکوم ټول وزارتونو ته په کمال اطمینان امنیتي خپل وظایف په دې شپږو ولسوالیو کې اجرا کوي. هېڅ نوع امنیتي چالش نشته دی. پروژې راوړئ د شینوارو د دردېدلې، کړېدلې، لړزېدلې ولس په زخمونو د ملهم پټۍ شي. خدای وکړه چې بیا دغسې تورې ورېځې په دې ځای رانه شي او څنګه چې دا د سولې لمر راختلی دی او اوس به د بیا رغونې پروسه پیلېږي په خیر سره. د شینوارو قومي مخورو کاري محب الله، ملک اولیاء خان او کوثر خان په جګړو کې د زیانمنو شوو کورونو، سړکونو، جوماتونو، کلینیکونو، د ښوونځیو، مدرسو جوړولو، بېوزله کورنیو سره د مرستې، د مخابراتي شبکو ستونزو حل، د یو درمالومین او 50 بستریز روغتون د جوړولو غوښتنې وکړې. د شینوارو شپږو ولسوالیو ته چې کوم کورونه د داعش او طالب ترمنځ په جنګونو کې د منځه تللي دي، جوماتونه یې وران شوي دي، سړکونه یې وران شوي دي، دیني مدارس یې د منځه تللي دي. ستاسو د مشرانو څخه مو دا هیله ده چې په دې شپږو ولسوالیو کې هر اړخیزې مرستې د دې خلکو سره وکړئ چې دا خلک په پښو ودرېږي. چې زمونږ کورونه ختم شوي دي، زمونږ سړک ختم دی، زمونږ کلینیک ختم دی، زمونږ مکتب ختم دی، زمونږ مکتبونه او مدرسې او څه تعمیرونه چې دا ختم دي. چې زمونږ د دوربابا د ولسوالۍ سړک پوخ شي. یو دویم چې کوم دی د زمونږ سرحدي او غرنۍ ولسوالي ده چې مثال هلته چې یو لس کټیز یا شل کټیز بستر دا چې کوم دی مونږ ولرو، ځکه چې د دوربابا نه د رسیدګي د مرکزه پورې د ولایته پورې د مریضانو ډېر تکلیف دی. همداراز عبدالصمد خان، سهیل خان او محمد صادق د ولسمشر د شوو ژمنو عملي کېدو، د مارکو بازار جومات او په دوربابا ولسوالۍ کې د 100 بستریز روغتون د جوړېدو وړاندیزونه وکړل. نو زمونږ د دولت نه همدا غوښتنه ده چې دې ولس کې، دې وطن کې ډېر مشکلات تیر شوي دي او باید چې توجه ورته وشي. هسپتال هم کمزوره دی، نور ضرورتونه هم دي. نو څه چې وسره سي انشاءالله چې موږ به خپله خواري کړو او تاسې هم راسره همکاري وکړئ. او په هغه منطقه کې هغه ولسوالۍ کې دا څاروي کا څه شي ته چې هغه خلکو ضرورت و، اول قدم کې هغه، دویم کې بل، دریم کې، ځکه چې انسان اول ضرورت اوبو ته دی، بیا صحت ته دی،
بیا زراعت ته دی دا سړکونه دا شونه ډېر څلورم پنځم خبره کې راځي. رئیس جمهور مونږ سره ډیر په مهربانۍ سره او ډیر په زړه د اخلاص نه ژمنې کړي دي. مونږ د لاندې ادارو نه غوښتنه کوو زمونږ دغه ژمنو دپاره چې مرستې شي دا نه خورئ نه دی په واپس کوي او نه دی داسې ادارو ته لاس کې ورکوي چې هغه خوري وري شي او ځای ته ونه رسیږي. د چارو ادارې تخنیکي مرستیال خان ولی خان بشرمل وویل چې د ولسمشر شوو ژمنو یو شمېر لومړني مراحل طی شوي او یو شمېر نورې ژمنې تر کار لاندې دي چې ډېر ژر به عملاً د شینوارو په ولسوالیو کې له مخې چارې پیل شي. نوموړي ویل چې د نننۍ غونډې ستونزې او وړاندیزونه به جمهور رئیس سره شریک کړي چې له مخې به په بېلابېلو برخو کې په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې چارې ترسره شي. ډېر ژر به د چارو ادارې په مرسته یا د رئیس صاحب جمهور د ادارې دفتر په مرسته د ټولو مربوطه ادارو چې په هغه کې د هر ولسوالۍ څخه به دوه مشران هم ګډون وکړي او په عین حال کې د جلال آباد رئیس صاحب جمهور خاص استازی جناب ولی صاحب دې غونډه مشري کوي. کابل کې به یو ستره غونډه راوغواړو څو دا کارونه نور هم چټک شي او پرمختګ کې ولیدلی شي. که چېرته یو ځانګړی مهالویش دغه ژمنو ته جوړ شي چې دا کار کله ختمیږي پایل یې کله دی څومره امکانات ورته پکار دي او هغه مربوطه ادارې چې په دغه کې ښکیل دي هغه باید شناسایی شي څو دا کارونه نور هم سرعت پیدا کړي او مخکې لاړ شي. د همکارانو لخوا جناب نورانی صاحب لخوا یاداشت شي او دا هم د دې ولسوالیو په هغه انکشافي کڅوړه کې چې د چارو په ادارو کې جوړ شوي دي ځای په ځای شي او هر ممکنه لاره ورته پیدا شي څو دلته ستاسو له ژوند سره مرسته وکړی شي. د چارو ادارې سلاکار مجیب الرحمن لمر وویل چې د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې د جمهور رئیس د ژمنو له مخې استنادي دیوالونه، سربندونه، جوماتونه، سړکونو جوړولو په برخه کې اقدامات ترسره شوي او پاتې ژمنې به هم تطبیق شي. د نهو تعهداتو له جملې څخه دوه یو څه ځنډېدلي دي چې یو پروژه د سړک وه چې هغو ډېرې بودجې ته اړتیا درلوده تقریبا شاوخوا 1 میلیارډ افغانیو ته چې هغه په راتلونکو کلونو کې پام کې نیول کېږي. باقي لومړۍ ژمنه یې د پراختیایي چارو په برخه کې وه. په دې کې په ساحه عمومي سروې شوې ده. هغه زیربناوې چې له منځه تللي دي د هغو رغونې لپاره کار دوام لري چې د ولایت لخوا به مرکز ته لیږل کېږي او د هغو کار به مخته وړل کېږي. د سیمه ییزو پروګرامونو د همغږۍ برنامه وه چې په غنیخیل ولسوالۍ کې 625 متره استنادي دیوال ده او په دوربو ولسوالۍ کې بیا د 215 متره ګبین دیوال ده. همداراز چې دا بیا د 14.15 میلیون افغانیو په ارزښت باندې دا کار تکمیل شوی دی. دوربو ولسوالۍ شورګر پراختیایي شورا کې د 4.15 میلیون افغانیو په ارزښت 215 متره ګبین دیوال دا تکمیل شوی دا پروژه تکمیل شوی دی. همداراز د نازیانو ولسوالۍ کې د 8.1 میلیون افغانیو په ارزښت باندې د 125 متره سربند پروژه د دې کار تقریبا 90% تکمیل شوی یعنی 10% پاتې دی. اچین ولسوالۍ کې د 14.4 میلیون افغانیو په ارزښت باندې 315 متره سربند دوه پروژې دي چې کارونه یې 2% مخته تللي او نور کارونه هم دوام لري. دوربابا ولسوالۍ شورګل پراختیایي شورا کې د 4.15 میلیون افغانیو په ارزښت باندې د ګبیون دیوال ده چې د دې کار عملاً جریان لري او تقریبا نهایي برخه کې دا هم تکمیل شي. د نوي لنډۍ استنادي دیوال پروژه قرارداد شوی او د منظوري په حال کې دا پروژه هم ډېر ژر شروع شي. د کرنې وزارت د اوبو لګولو او مالدارۍ معین حشمت الله غفوري وویل چې د کرنې په برخه کې د جمهور رئیس د شوو ژمنو تعقیب ته چمتووالی لري او په نوي کال کې پلان کې نیول شوي چې په تطبیق کې به جدي اقدامات ترسره شي. چې هر وعده جلال آباد رئیس جمهور کړي یا د وزارت مسؤلینو کړي هغه ترسره کوو. هدایت مې د کرنې رئیس ته دا ده چې تاسو سره کینی
د دې شپږ واړه ولسوالیو د کرنې په پلان باندې کار وکړي چې په دې کې هم د باغدارۍ بحث هم د مالدارۍ بحث پکې تاسې د غلجاتو د جوارو د مړیو وریځو غنمو شی چې لرئ په مجموع کې او په همدغه ترتیب سره د کانالونو سربندونو د اوبو لګولو ساختمانونه چې دي په دې ټولو باندې تاسو سره کینی د هرې ولسوالۍ د منظم پلان جوړ کی او په دغه مشرانو چې دلته نن خبرې وکړلې په ده باندې او د ولسوال صاحب باندې د امضا کی مهر کی ماته دی ولیږي. د کلو پراختیا وزارت مالیې او اداري مرستیال معراج الدین شمس د غونډې ګډونوالو ته وویل چې د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې د 415 میلیون افغانیو په لګښت د جوماتونو، سړکونو، ښوونځیو، اوبو څاګانو او استنادي دیوالونو برخه کې 180 پروژې بشپړې او تر کار لاندې او ګڼ شمېر نورې به په نوي مالي کال کې پیل شي چې په جمله کې استنادي دیوالونه 4558 سربند او کانال 808 متره، جغلي سړک 10 کیلومتره، مساجد شپږ مساجد ته په شپږ ولسوالیو کې تثبیت شوي وي چې پیسې راغلي وي چې د هغه جملې نه 50 مساجدو کې عملاً کار جریان لري. د مکاتبو تعداد 80 مکتبه و چې په 80 مکتبو کې 140 مکاتبو کې اوس کار جریان لري. د سکول اوبو شبکو تعداد 6 دي. سبي شوي پروژې 11 د اوبو په بخش کې دي. د اراضي او ښار جوړونې موین ګل رحمان توتاخیلو ویل چې په بټکوټ ولسوالۍ کې 1960 جریبه ځمکه کې ښارګوټی پلان شوی چې د ولسمشر تر منظورۍ وروسته به د جودرې پیښې قربانیانو ته هم یوه نومره ځمکه ورکړل شي. د هسکې مینې د حادثې د شهیدانو د ورثې لپاره او همدارنګه د نورو امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو د ورثې لپاره په ننګرهار ولایت کې بټکوټ ولسوالۍ کې دشتې ډاګه کې 1960 جریبه ځمکه د ښار جوړولو او د ځمکو وزارت لخوا نه کابینې ته او جلالتمآب رئیس جمهور د منظوري لپاره دا پیشنهاد شوی دی او د منظوري نه وروسته به همدغه ښارګوټی چې دلته جوړیږي شهیدانو د ورثې لپاره به نمرې توزیع کیږي. د پیښو پر وړاندې چمتووالي ادارې موین مطیع الله صافي وویل چې د جمهور رئیس په حکم یې د شینوارو 4 ولسوالیو سره 250 ټنه د خوراکي غنمو مرسته کړې چې 2 پاتې ولسوالیو سره به هم یاده مرسته ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د شینوارو په 6 ولسوالیو کې 10,000 کورونه چې د جګړو پر مهال زیانمن شوي سروې شوي دي او د ولسمشر تر حکم وروسته به د رغونې چارې پیل شي. د شینوارو 4 ولسوالیو دپاره 250 ټنه غنم هغه مختص کړی و چې ممکن یا رسیدلی یا به ویشل کیږي. صرف 2 ولسوالۍ چې هغه د شینوارو او دور بابا ولسوالۍ دي هغه پاتې دي، هم به هغه 2 ولسوالۍ ته لازم غنم او نور ولسوالۍ کې هم د ضرورت پر مبنا چې زموږ ولایتي رئیس صاحب دلته موجود دی د هغه په برخه کې به توجه کیږي. د 6 ولسوالۍ په کچه شاوخوا 10,000 کورونه ویجاړ شوي دي. دا البته د یو تخنیکی بحث وروسته یا د دغه کورونو د بیرته جوړولو چې اړوند نور ادارې دي او یا به د دغه کورنۍ سره د نقدي مرستو لپاره هلته په مرکز کې به د جناب بشرمل صاحب تر مشرۍ یو تخنیکی کمیټه کار کوي او دا ستاسو ستونزه او ستاسو مشکل او ستاسو غږ به ان شاء الله د جلالتمآب ولسمشر تر میزه رسیږي. د هغې د منظورۍ وروسته به کومه وعده چې د پیښو په وړاندې مبارزې وزارت په دې برخه کې جلالتمآب ولسمشر کړې وه او موږ یې معذف کړي وو، انشاءالله دې ته به رسیدګي کیږي. په دې غونډه کې د ولایتي شورا غړي عبیدالله شینواري، د دې ولایت ادارو مسؤلینو، قومي مخورو، علماء کرامو، د جودرې پیښې قربانیانو کورنیو غړو او نورو ګډون کړی و.